مهاجر افغان یم. زه په پاکستان کې خپل تعلیم جاري ساتل غواړم. د هغې دپاره ما له دې خوا الیجبلټي پکار دی چې افغانستان کې د جینکو تعلیم بند دی. د افغان مهاجر کیمپ چک درې افغان مهاجره فاطمه بیبي ده چا چې د ملکن تعلیمي بورډ 11 جماعت نتیجو کې 1111 نمبر اخستو باندې د بورډ په سطح دویم پوزیشن اخسته دی. فاطمه بیبي پلار نظام الدین افغان مهاجر دی. د چا خاندان ته چې د 31 اگست نه پس پاکستان کې د اوسېدو اجازت نشته، خو فاطمه بیبي ډاکټر جوړېدل غواړي او پاکستان کې خپل سبق جاری ساتل غواړي. جینیس ماډل کالج چک دره کې سبق ویونکي چک درې کیمپ افغان مهاجر نظام الدین لور فاطمه بیبي خیبر نیوز سره په خبرو کې ویلي دي. زه د چک درې کیمپ سره تعلق ساتم. مهاجر افغان یم. انشاءالله زه به میډیکل ډاکټره جوړېږم. زه په پاکستان کې خپل تعلیم جاري ساتل غواړم. د هغې دپاره ما له دې خوا الیجبلټي پکار دی چې زه دا ټیسټ کلیر کړم. ما اپلای کړې ده میډیکل ټیسټ ته، خو چونکې دلته د افغانانو مسله ده او زه دا ټیسټ نشم ورکولی، نو زما دلته کوم د عزت وړ مشران دي، د هغوی ټولو ته دا زما خواست دی چې ما له دې خوا داسې مقرره کړي چې زه خپل تعلیم حاصل کړم په پاکستان کې. زه د پاکستان خدمت وکړم او په افغانستان کې د جینکو تعلیم بند دی، نو په هغې وجه باندې د افغان مهاجر نظام الدین لور فاطمه بیبي د ډاکټر جوړېدو جذبې قدر او د پاکستان کې خپل تعلیم جاري ساتلو اجازت ورکول د وخت ضرورت دی. پکار ده چې د فاطمه بیبي د ارمانونو قتل ونشي. محمد اسرار، خیبر نیوز، چک دره، کوزدر.